بسم الله الرحمن الرحیم. بٹگرام میډیا روم ویور زه مثال نسیم. نن موږ راغلی یو د اختر زیبۍ خواته او د بټګرام زه به ورته فخر ویم، موږ په ویاړ کوو عزیر اختر صاحب ینګ هلک دی. څنګه چې ما تاسو ته مخکې خپل په ویډیو کې ویلو، کله چې د اختر صاحب دا ویډیو موږ وکړه په سوشل میډیا ستاسو مخې له راله، د هغې ورځې نه وروستو عزیر او د هغه کوم ټیم کسان دي ممبران، هغو ورځ شپه یو کړه او اختر صاحب بهی دپاره کوم فنډ چې دی هغه یې ریز کړه، هغې کې په بړ چړ کې پکې حصه واخیسته او کلو په بازارونو کې وګرځېدله. د هغې تفصیل چې دی عزیر بهی نه به هم اخلو. نن موږ دلته راغلي یو د اختر صاحب کور ته او کوم فنډ چې عزیر بهی د هغې ټیم کولیکټ کړی دی، د خلکو نه اخیستی دی، هغه څه پیسې دي چې هغه به د اختر صاحب د کور والو ته موږ حواله کوو. حقوق کتونکو زه دا یو عرض کوم، دا فنډ چې کوم دی دا څه پیسې دي د هغې وضاحت په عزیر بهی وکړي، چونکې دا فنډ چې دی د هغې ټیم او د روح په محنت سره دوی لاسته کړی دی. د هغې تفصیل به نه اخلم، خو دا یو خبره کوم چې دې ځای کې بس نه دی چې موږ د هغه دپاره فنډ راوړه څه لږ شان پیسې او د اختر صاحب علاج چې دی هغه به دې سره ممکن شي. دا چېرته داسې نه ده. موږ اوس په لارې راتلو، موږ دا په دې باندې ډیبیټ وکړو، خبرې اترې وکړې. دا کومې پیسې چې دي دا یو میاشت یا یو نیمه میاشت د هغه د علاج او د هغه د کور خرچه چې دغه کیدی شي. او څنګه چې موږ په تېره شوي ویډیو کې ویلو د ډاکټرز چې کوم ریپورټس دي د هغې مطابق 6 میاشتې به ریګولر دی اسپتال نه علاج چې دی کوي، نو هغې نه پس ته چې دی د زخم چې دی هغه به د هغې قابل کېږي چې د هغې به اپریشن کېږي او دې کې به څه غوښه چې ده د بل جسم د بل حصې نه راغستې کېږي او دا سوری چې دی دا به بندېږي. نو دا خبرې لا ډېرې لرې دي، خو موږ ټول به په دې کې همت کوو، همت به نه هراوو. او سپیشلی زه ریکویسټ کوم عزیر بهی ته چې عزیر بهی ته چې کوم سټرګل شروع کړی دی، کوم کوشش شروع کړی دی، دا به بس کوي نه او کنټینیو به دا ساتي. نو عزیر بهی دا راته ووایه چې دا فنډ چې دی دا څنګه تاسو کولیټ کړه، څنګه تاسو ته احساس راغی او اختر صاحب بهی پته تاته څنګه ولګېده؟ اول سر تاسو ډېره شکریه. ستاسو چې کوم بټګرام میډیا روم من تاسو کوم ریپورټ ورکړی و په هغې مې کتلي او فنډ لپاره دې لپاره یو جذبه لګېده زموږ ټیم عزیر لپاره. نو د دې چې کوم آیډیا وه یا دې باندې ما سره بیک باندې څوک ولاړ و والد صاحب و زما، نو هغو چې هم دا ویډیو کتله ډېره خفه شوه او ما ته دوی لپاره به اوس دا ته کوي او یو سهاره به ولته انشاءالله جوړېږي. نو زه فرینډ سره په کنټیکټ شلم، هغو سره مې رابطه وکړه، خپل یو ټیم مې وله جوړ کړو، ټیم عزیر نوم منتې کې، او بیا مونږ مختلف سکولونو ته لاړو وغیره وغیره، جوماتونو ته لاړو، ډور ټو ډور وله کمپین وکړو، په خپله مې دا هر څه لیډ کول او اختر صاحب صاحب له مونږ دا پوره یو فنډ رایزنګ وله مونږ وکړو. خو انشاءالله څنګه تاسو ووایئ چې سټاپ کېږو په دې ځای کې نه، زمونږ ډېر غټ غټ مقاصد دي د بټګرام لپاره، زما د ټیم، زما د فاونډیشن جهان رڼا فاونډیشن، یو اختر صاحب صاحب نه بلکې کم پیشنټ وي موږ به ټولو ته اپروچ کوو، ځان به ورته انشاءالله رسوو. جی ډېره مهرباني. دا په لږو ټکو کې عزیر بهی چې دی هغه خپل مقاصد چې دي عزایمې چې دي هغه یې څرګند کړه. دی غواړي دا چې یوازې اختر صاحب صاحب نه، د بټګرام هر لاچاره بې کسه کس چې وي د هغې په سر به ټیم عزیر چې دی هغه به لاس چې دی هغه یږدي، د هغې سهاره چې دی هغه به جوړېږي. نو اختر صاحب بهی ته راته دا ووایه، چونکې لومړۍ ورځې ته په داسې حالاتو کې هم زموږ خواته رالې، بټګرام میډیا روم ته ته دوباره رالې، تا هغه خبرې وکړې. نن ستا څه احساسات دي؟ نن ستا خواته ستا رونه عزیر چې دی هغه هم راغلی، موږ هم راغلي دوباره. بس جی الله پاک دې دوله د دې اجر په دنیا کې هم په آخرت کې هم په دواړو کې ورکړي او الله پاک دې د جذبه او توفیق چې دی قایم او دایم ساتي. ولې چې ما خو تاسو ته ووایي چې زما علاج خپل کوو، خو په نه علاج بندي و چې په کال کې میاشت 2 به زه اسپتال ته تلم بیا به نه تلم. نو تاسو جی ستاسو ډېره مننه، ډېره شکریه چې تاسو راغلی زما دا ویډیو وکړه او عزیر صاحب وکتله، دوی پې دومره جذبه واغسته. نور هم داسې ډېر وروڼه دي چې موږ سره رابطې کړي دي، خو انشاءالله د هغو نه هم امید کوو چې زموږ دا کار به الله پاک ستاسو په جذبه کې او دې کې انشاءالله دا علاج به الله پاک زموږ کوي. عزیر بهی چونکې دا کنیکشن چې کوم دی، کوم پیسې تاسو کولیټ کړي دي د 80,000 دي او موږ چې د کوم اسټیمیټ لګو
پر منت دره په دغې باندې کې صرف چې کوم میډیسن دي ادویات دي په هغې باندې 100,000 روپۍ خرچه راځي او دې سره که موږ د کور خرچه واچو ستا بچیان ټوټل څو دي؟ زما 15 بچیان دي. 15 بچیان دي، یو دیش یو وایف له 2 کسان کړه. دا که نارمل خوراک راځي نن سبا د مهنګۍ ملک چې کوم حالات دي کم از کم 30,000 روپۍ مینیمم به دا راځي، نو دا 50,000 روپۍ شلي منتلی. موږ د روز دپاره تاسو چې کوم دغه کړي دي پیسې ټولې کړي دي هغه 80,000 دي. موږ له مخې ته تللي دي 6-8 میاشتې، نو دا به موږ څنګه کنټینیو ساتو؟ د دې دپاره به تاسو څه کوئ؟ خلکو ته به څه اپیل کوئ؟ سر بالکل څنګه چې تاسو ووایئ په یوازې په ما باندې نه کیږي، یوازې په تاسو باندې نه کیږي. د بټګرام هر یو کس په احسان صاحب جوړیږي، د بټګرام هر یو کس په عزیر جوړیږي او د معاشري خدمت به کوي. نو څنګه چې تاسو وایئ مهنګایي انفلیشن ریټ دې ورځو کې ډېر زیات دی، مهنګایي ده. نو زموږ کوشش به دا وي چې خپل ټیم ممبر چې کوم دي هغو ته تاسو اکټیو شئ وغیره وغیره. زموږ چې کوم کمپین دی هغه موږ نور زیات کو او خلکو ته خپل میسج ورسو څومره خلک موږ له راکولی شي. خو په دې کې زه تاسو سره یو بله خبره وکړم دا یوازې د عزیر فنډ رایزنګ نه دی، د عزیر محنت نه دی. زما چې ټیم څومره ممبرز دي ټول خپل ما سره ځان کړول دی او نو دا د هغو هم یو غټه جذبه وه چې ما سره لګیا و. خو دې سره سره زه تاسو خپل دې سره کومه خبره وکړم موږ د چا نه چې انسپایر وو، نو زموږ حاجي عبدالوهاب صاحب نه انسپایر وو، د هغو په فلسفې باندې کې لګیا وو. موږ د هدي صاحب په فلسفې باندې لګیا وو، نو هغو نه هم انسپایر یو کار به کوو. او دوی ته مې هم دا یو ریکویسټ دی چې زموږ ټول نه غټ موږ له چې کومه خبره د هغه قرآن شریف دی. نو په قرآن کې هم وایي چې ان الله مع الصابرین، چې بېشکه الله تعالی چې کوم دی هغه صابرینو سره دی. نو دوی ته به هم وایم چې د صبر نه کار اخلئ، حوصله غټه ساتئ. انشاءالله ستاسو وروڼه د بټګرام ټول خلک به تاسو سره وي، ولاړ به وي، ستاسو ملاتړ به جوړیږي. او انشاءالله هغه ورځې لرې نه دي چې موږ به تاسو خوشحاله ګورو، تاسو به بیا خاندئ، موږ سره به په چکر وځئ. او انشاءالله یو ورځ داسې به هم راځي چې واک له به هم یوځو، تاسو به بالکل خوشحاله یې، پخواني شانتي کې اختر صاحب به یې خاندی به. نو پوره بټګرام انشاءالله تاسو سره ولاړ دی، انشاءالله یو ځای به کار کوو. جی ډېره مهرباني. دا عزیر بهي چې خپل خیالاتو اظهار یې وکړو. خوږو کتونکو خپلې خبرې چې دي هغه راغونډو په دې ټکو باندې کې چې زموږ سفر چې دی هغه ډېر طویل دی، موږ به مخې ته ځو. همت په نه هاراوو او اختر صاحب بهي دا کوم موږ چې دا کوشش شروع کړی دی چې انشاءالله العزیز زموږ مرستې سره مالي امداد سره اختر صاحب چې دی د خپل په خپو وردیږي، خپل کور والا چې دي څنګه چې د مخکې خپل کور والا ساتل د هغه شانې کې جوړ شي او بیا چېرته په هوټل کې یا په بل ځای کې جاب نوکري چې دغه د یا خپل کاروبار چې دی د شروع کړي او ښایسته ژوند چې دی هغه دوباره چې دی هغه در شروع شي. نو د دې دپاره همت چې دی هغه به تاسو نه هاراوئ. موږ لا 8 میاشتې به یو بل سره په دې کې د د اختر صاحب په دې کیس کې ملاتړ کوو. مالی امداد چې دی دغې څنګه چې تاسو مخکې هم کړ دی بیا به هم کوئ. او سپیشلی زه د سعودي عرب یا فارن کې چې د بټګرام کوم خلک اوسیږي هغوی ته دا ریکویسټ کوم که دو مثال په طور سعودي عرب کې دي دو 15 ریاله یا 10 ریاله میاشت چې دی اختر صاحب دپاره وقف کړي او ټیم عزیر په ذریعه باندې کې یا ډایرکټ د اختر صاحب بهي نمبر چې دی هغه تاسو له موږ راکوو یا زموږ دلته اقلیتي برادرۍ یو ورور دی سندر ملوترا د هغې کنټیکټ نمبر راکوو چونکې هغه د پړوس کې دی په ګاونډ کې پاتې کېږي او د اختر صاحب نشاندهي چې دا موږ ته کړې وم هغه وه. نو په دې طریقې سره دا فنډ چې دی هغه دلته جمع کېږي، د علاج په کېږي، د کور اخراجات چې دي هغه دغه شانې کې رواني چې الله پاک تاسو نه هم راضي شي او دی چې دی خپل په خپو باندې کې ووردېږي.